الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. عزتمندو کتونکو، تاسو ته ما د دینه په مخکنی ویډیو کې دا ویلو چې زه به تاسو ته په روانه ویډیو کې د هغه وختونو او د هغه حالتونو او د هغه ځایونو تذکره کوم چې په کومو وختونو، په کومو حالتونو او په کومو ځایونو کې دعا قبلیږي. د دعا څه آداب او هغه اسباب چې په هغې باندې دعا قبلیږي د هغې تذکره ما تاسو ته د دینه په مخکنی ویډیوګانو کې وکړله. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د هغه ځایونو او د هغه وختونو او د هغه حالتونو چې په هغې کې دعا قبلیږي د هغې تذکره کومه. هغه ټول هغه ځایونه او هغه وختونه او هغه حالتونه چې په هغې کې دعا قبلیږي هغه ټول 38 دي. نو د هغې کې به زه تاسو ته لږ هغه ځایونه او وختونه حالتونه تاسو ته بیانوم. په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د یو 8 حالتونو او 8 وختونو او ځایونو تذکره وکړم چې په هغې کې دعا قبلیږي. په هغې کې اولنی وخت او اولنی حالت او ځای چې په هغې کې دعا قبلیږي هغه لیلة القدر شپه ده. دویم د وروستنۍ شپې په منځ کې چې دعا قبلیږي. دریم د فرض منځونو نه وروستو. څلورم د بانګ او د اقامت په منځ کې. پنځم د هرې شپې په هر ساعت کې او په هر وخت کې. شپږم د فرض منځونو لپاره چې کوم بانګ ویل کېږي د هغه بانګ په وخت کې. اووم د باران د ورېدو په وخت کې. اتم د الله په لاره کې د مجاهدینو صفونه چې کله برابر شي په هغه وخت کې. دا 8 ځایونه داسې دي او 8 وختونه او حالتونه داسې دي چې په دې کې دعا قبلیږي. په دې کې د دعا د غوښتو اهتمام کول پکار دي. نور ځایونه به انشاءالله تعالی پر روانه ویډیو کې زه تاسو ته لږ بیانوم. د 8 ځایونو او 8 حالتونو او 8 وختونو تذکره ما تاسو ته په دې نننۍ ویډیو کې وکړله. په دې باندې عمل کول پکار دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.